بسم الله الرحمن الرحيم. منګه مولوی صاحب دې تراکیبو کې رااله زیب باندې عبارتونه کې رااله راځي، خاص کر جلالین کې به ان شاء الله تاسو تراغلی یا چاته به راځي. دا پلانکی جمله دا دا پلانکی جمله دا پلانکی دا دل تر ته دا غي بیان کوي ښا. وی نحمده مصليا ومسلما بافتتاح هو المستعان. اعلم ان اصل الجمله على 4 اوجه. دغه مخکې معنا وکم محمد الله بیانو او طلب د رحمت الله نکو او مسلمه د سحال کې چې ځان مسلمانان ګڼو یعنی مسلمان ما حمد کله بیانو په ابتدا کې ولی بیانو ځکه چې مستعان دي امداد دغه نه وختل کېږي دغه حمد بیانول دغه نه طلب د رحمت کول کېږي. نو اعلم ان اصل الجمله اول خبر خدا د چې جملې بس سلور قسم دي اصلا. یو اسمیه ده موته ټول پیجنو چې د مبتدا خبر نه جوړي. یو فعلیه ده چې د فعل او فاعل نه جوړي تیر شوی او تیر شوی. یو ظرفیه ده چې هغه کې هغه ظرف او مظروف وي. مثال روان دي څو شو لکه عندي مال عندي ضرب دي مال مضروب دي نو ضرب مضروب ده جوړه ده. او څلورم نمبر شرطیه ده چې د شرط او جزا نه جوړي. ان تکریمنی او کریم کا مجموعی طور څو جملې شوي څلور کما فعلیه او ظرفیه او شرطیه. یاد ساتي د ظرفیه ده کنه ظرفیه دم یا فعلیه ده د بعضو بنسبان یا اسمیه ده. د کوفین او بسرین اختلاف ده. کوفین جاری مجرور د بار فعل رو باسی کنه دا راجح رایم ده او بسرین اسم رو باسی اسم فاعل وغیرہ. لکه اسم فاعل رو باسی اسمیه به جوړ شي او کا فعل رو باسی فعلیه به جوړ شي. وګورئ اعلم ان اصل الجمله على 4 اوجه فصلور قسمه ده اسميه وفعليه وظرفيه وشرطيه. فالاسميه ما يتركب من المبتدا والخبر مثل زيد قائم فيغ كنا. والفعليه ما يتركب من الفعل وفاعله شد فعل او داغه د فاعل نه جوړوي مثل قام زيد. والظرفيه ما يتركب من الظرف چې دا جوړوي د ضرب نو د مظروف نه مثل عندي مال عندي ثبت مال عندي ثابت مال. والشرطيه ما يتركب من الشرط والجزاء چې د شرط او جزاء نه جوړوي. لکه مثال ان تکرمنی ان حرف شرط تکرم فعل تب انت بکیر فاعل یا متکلم مفعول به فعل شرط. اکرم فعل او انا ضمیر بکیر ضمیر د متکلم فاعل او کا مفعول به دا بټول جزاء شي. فعل شرط سره د فعل جزاء نه دا به جمله شرطیه شي. تاسو بیگی کنه ان تکرمنی شرط او کرم کا جزاء مجموعی طور باندې څه شوله جمله شرطیه. اوس اکبر وګورئ جملې خو اصل کې عمدہ څلور دي خو د ما قبل او ما بعد په اعتبار سره د جملې یو صفت راځي. عمدہ جمله د اسمیه ده عمدہ جمله د فعلیه ده نو کله مبینم وی صفت مبینه راشي. جمله فعلیه مبینه جمله اسمیه مبینه او کله معلله راشي عمدہ جمله ده. کله معترضه راشي کله مستأنفه راشي. نو نه قسم دي صفاتو مبینه معلله معترضه دریش مستأنفه څلور شي نتیجیه څو شي پنځه او ابتدائیه شپږ او مقطوعه و او حالیه او معطوفه نه. همدغه جملې دي نه قسم صفات راځي
راځي اول نمبر مبینه ده. جمله مبینه چاته وي؟ دا غ جمله اسمیه فعلیه ته ویل کیږي چې د ما قبل د اجمال بیان کوي. صاحب د کافی فرمای الکلمه اسم و فعل څنګه دی؟ الکلمه على ثلاثه اقسام. اذا تنهو کې دي کلمه څو قسمه ده؟ اجمال لیکم کوم دې کې بیان کا جی هي اسم و فعل و حرف دې بیان وکړه. دا جمله څه شوله؟ مبینه شوله. وتوګورئ ما يبين الكلام السابق دا غدا چې واضح کوي کلام سابق المجمل کم چې مجمل ویل کال کلمه ولا ثلاثه اقسام نو کم دي اجمال ختمي اسم وفعل وحرف. هي اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف خبر دي مبتدا محذوفه ده. دم المعلله دا جمله اسمیه فعلیه ته ویل کیږي چې د ما قبل علت بیانې وجه بیانې نه رسي. صاحب د هدايه وس دا ټول استعمال کړي ده. ما هي علة لما قبلها چې کوم علت وي د ما قبل لپاره. مثل قول عليه السلام لا تصوموا في هذه الايام دغه تر بورزو کې روزي منی سي وجه فانها ايام اكل وشرب وبعال. دا خو د خوراک سکا کو د جما ورزي دي دی وجه شوله. دا کوم جمله شوله؟ فانها ايام ان حرف مشبہ بالفعل ها اسم ايام اكل وشرب وبعال دا ټول خبر شو. نو به ان سره اسم خبرنا جمله اسمیه کوم یو شوله؟ معلله شو. معترضه هغه جمله ته ویل کیږي اسمیه کې فعلیه چې د دوو کلامونو ترمنځ راشي او تعلق دی وسرم نه. لك قال ابو حنيفه رحمه الله. دا رحمه الله چې دا وره ورپسې النیت فی الوضوء لیست بشرط. نیت وضو کې شرط نه دی. نو قال فعل دی او لیست او دا فی الوضوء لیست دا ولا مقوله ده دې به منس کړل رحمه الله. دا کوم جمله ده؟ دا معترضه ده. ما وقعت بين الكلامين چې د دوه کلامینو ترمنځ واقع وي بلا تعلق بينهما تعلق نه وي ورسره. اصل قال ابو حنيفه رحمه الله جمله معترضه ده. نیت پوزو کی شرط نه ده. مستأنفه دا جمله ته ویل کیږي چې د سائل د سوال بیان کوي وضاحت کوي. د سوال څه کوي؟ ما يبين سؤال السائل چې واضح کوي سوال د سائل. لکه لما رفعت زيدا الک زید لري ولي رفع ورکړه لانه فاعل وضاحت وکولي فاعل لکنه. النتیجیه دا کوم جمله ته وایي چې د سابق کلام نه روزي. موږ ته منطق کې نتیجه وایو د مخکینی کلام نه چې روزي. لکه ګوره ما يتولد من الكلام السابق دا غد چې پیدا شي وای دا کلام سابق نه. لکه کلام دا د سابق کلام. الجزم مختص بالافعال جزم چره دا خاص افعال پوری خاصه د افعال او تثبت ده. والخفض مختص بالاسماء او جر چره دا خاصه د چا ده؟ اسماء ده. جزم خاصه د افعال او جر خاصه ده اسماء. نتیجه سم نتیجه تروتلا فليس بالافعال خفض. افعال کې ګوره جر نشرات له ولا في الاسماء جزم. اسماء کې جزم د تروتلا کان نه نصیب. الابتدائيه دا کوم جمله ده چې بشرو د کلام کې راشي. ما وقعت في اول الكلام مثل الكلمه على ثلاثه اضرب. دا ابتدائيه ده اسم وفعل وحرف مخدير شو اغه مبينم شو بس. مقطوعه چاته وي؟ مقطوعه چې بغیر د رب تواقی شي تعداد بیان کوي. الباب الاول الباب الثاني الباب الثالث. ما وقعت بلا ارتباط شيء چې واقع شي بغیر د رب د تشینا بالتعداد. د څه دي څه نشته
څنګه دي پوه نه شو مقطوعه یاده او یعنی ترکیب بل لحاظ سره تعلق نه ساتي مزدا ځان لې ختمه نیمخ کې سره تعلقي یو باب ختم شي کنه به وي باب الثاني څه معنا هذا باب الثاني مخ سره تعلق نشته دی ترکیب کیا دو ترکیب کی کنه چې مطلب دا غیر پر مفعول کی یا غیر پر مقوله کی یا غیر پر حال کی دا څه نه یا دا غیر پر تعلیل کی معلله کی یا دا غیر پر مبینه کی دا څه نه انو سرس سره شي پوه شي مثل الباب الثاني في الأوامر اللفظية القياسية الحالية ده هو بيجني حال كما جملة شيء حال واقعي شيء هي أدى فاعل يد مفعول بياني ما يتركب من الحال وصاحبه چې مرکب د حال او د صاحب نه مثل جاءني زيد راكبا بيبسي شدي خبيل مثال نه ورکړي جاءني زيد زيد را راكبا راكبا حال دی هذا شبه جمله ده اسم فاعل صغير ضمير بغیر فاعل جاءني زيد وابوه راكب دلته پورا جمله ده حال واقع شوه دي المعطوبه خطول بيجني چې ما قبل معنی عطف في حرف عطف وسرا ما وتف على سابقه عطف في مخکینی نظائر د دې کثیره ډیر دي په العبارات العربيه عربي عبارات کې بس وکونو